السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. तेरह खुतबा के हजूर फरमाई چې ما د حضرت عباده بن صامت ذکر کولو چې مکمل شوی نه وو. د دې باره کې به واقعات او روایتونه بیان کوم. تاریخ کې لیکلي دي چې کله د عبدالله بن ابی په وینا د هغې حلیفه قبیله بنو قینقاع چې کله مسلمانانو سره په جنگ شو، نو حضرت عباده هم د عبدالله بن ابی په شان د هغې قبیلې حلیف وو، خو د دغه جنگ د حالت په وجه هغوی د دغه قبیلې نه بیل شو او د خدای او هغه د رسول صلی الله علیه وسلم له خاطره د هغه قبیلې د حلیف کېدو نه بری شو. دا لیکلي دي چې دا آیت نازل شوی وو چې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. یا خلک چې ایمان راوړی دی یهودیان او عیسایان ملګري مه جوړوئ، دی د یو بل ملګري دي او تاسو که چې څوک هم د دې ملګري شي نو هغه به هم هغوی کې به شامل وي او یقینا خدای پاک ظالم قوم له هدایت نه ورکوي. حضور فرمایي چې دلته به دا واضح کړم چې دې دا مطلب نه دی چې هیڅ هم یو یهودي یا عیسایي ته څه فایده ورکوونکې خبره یا کار نه دی کول پکار، دې سره تعلقات نه دي ساتل پکار، بلکې مطلب دا دی چې هغه یهودیان او هغه عیسایان چې سره د جنګ په حال کې دي هغوی سره ملګرتیا مه کوئ. یعنې بل ځای کې خدای پاک ډېره واضح دا فرمایلی دي چې خدای پاک تاسو دوی سره د اناکي او د عدل نه منع کوي چې کوم خلکو تاسو سره نه دي، کوم خلک تاسو سره جنګ نه کوي یا تاسو د کورونو نه ایستي، که هغوی کافران دي که یهودیان دي یا عیسایان دي، لکه څنګه چې خدای پاک فرمایي چې لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. یعنی خدای پاک تاسو د هغه خلک نه منې کوي چې د دین په معامله کې تاسو سره قتال نه دی کړی او نه تاسو بې کوره کوي،
چې دین نه مني کې تاسو هغه سره نیکی وکړي، هغه سره د انصاف سلوک وکړي. یقینا خدای پاک انصاف کوونکو سره مینه کوي. حضور فرمایي چې کومه خبره دلته واضح شوې ده هغه او دا ویل شوي دي په 20 آیت کې چې د کمزورۍ او د بزدلۍ په وجه به مسلمانانو سره تعلقات نه ساتئ. مقصد دا دی چې ستاسو په خدای پاک باندې توکل پکار دی او خپل ایمانی حالتونه به ښه کوئ نو خدای پاک به تاسو سره وي. خو نن سبا موږ ګورو چې له بده مرغه د مسلمانانو حکومتونه د مرستې لپاره د مدد لپاره د دغو پردو خلکو غېږو ته ورپسې لګیا دي او دې نه وېرېږي هم او بیا نتیجه دا راوځلېږیا ده چې هر مسلمان ملک د بل مسلمان خلاف د پردو د مدد اخیستو په وجه عمده خلک دي بیا چې د اسلام اجر پرې کوي. بهرحال حضور فرمایي چې موږ دا دعا کوو چې خدای پاک دې دغه مسلمانانو حکومتونو له عقل ورکړي. حضور فرمایي چې د کومې واقعې ذکر روان دی د بنو قینقاع چې کله جنګ وکړو نو د هغې نه پس بهرحال د هغوی محاصره شوې وه، جنګ شوی و، هغوی بللې وه. په سیرت خاتم النبیین دغې واقعې د مختلفو تاریخونو چې کوم ذکر اخیسته شوی دی هغه دا رنګ دی چې د دغه جنګ نه پس چې کله بنو قینقاع وبلله نو هغوی له حکم ورکړی شو چې هغوی دې د وطن نه وځي. د دې تفصیل دا شان دی چې کله جنګ بدر وشو او خدای پاک د خپل فضل مسلمانانو له باوجود له دې چې هغوی لږ وو او د بې سر و سامانه باقي وو د قریش د یو ډېر لوی جرار لښکر په مقابله کې ډېر نمایانه فتح ورکړې وه او د مکې ډېر لوی مشران په خاورې شو. نو د مدینې د یهودیانو چې کوم پټ د حسد اور و چې کوم هغوی پټ سوځېده هغه راوپارېدلو او مسلمانانو سره هغوی ښه په جار جګړه شروع کړې او په مجلسونو کې هغوی په جار دا ویل شروع کړ چې د قریش لښکر له شکست ورکول کومه لویه خبره وه. محمد صلی الله علیه وسلم د موږ سره مقابله چې کله راشي نو موږ به ورته وښیو چې جنګ څنګه وي. او یو ورځ هغوی په مجلس کې په خپله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مخ باندې همدغه قسمه خبرې وکړې. نو روایت کې راځي چې د بدر د جنګ نه پس چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته تشریف راوړو نو هغوی یو ځل یهودیان راغونډ کړه، هغوی ته نصیحت وفرمایلو، خپله دعوه ورته وړاندې کړه او د اسلام طرف ته ورله دعوت ورکړو. د هغوی له پرم نه او د همدردانه تقریر د یهودیانو مشرانو په دغه الفاظ کې جواب ورکړو چې یا محمد صلی الله علیه وسلم شاید چې دا یو څو د قریشو خلک چې تا ووژل نو ته ډېر مغروره شوې او هغه خلک خو د جنګ د فن نه ناواقفه وو، خو که موږ سره د مقابلو شو نو ته به خبر شې چې جنګ کوونکي جنګیالي داسې وي. او یهودیانو په دغه خبرې په دغه دړه کې اکتفا ونه کړه بلکې دا لیکلي دي چې داسې معلومیږي چې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قتل منصوبې هم شروع کړې ځکه چې روایت دا راځي چې کله په دغه ورځو کې طلحه بن برا چې مخلص صحابي و هغوی وفات کېده نو هغوی دا وصیت کړی و چې که زه د شپې مړ شم نو د جنازې لپاره دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم له اطلاع ورنه کړی شي ځکه چې چېرته نه چې هغوی زما په وجه په هغوی باندې د یهود له طرفه څه حادثه تېره شي. داسې نه چې که هغوی د شپې تشریف راوړي د جنازې لپاره او یهودیانو له چېرته موقع میلاو نه شي د هغوی باندې د حملې. بهرحال د بدر د جنګ نه پس یهودیانو ښه په جار شرارتونه شروع کړه او چونکې د مدینې یهودیانو کې بنو قینقاع د ټولو نه زیاته طاقتوره او بادره قبیله وه نو ځکه د ټولو نه مخکې د هغوی له طرفه هېڅ شک نه شوی وه.
مورخین لیکي چې د مدینې یهودیانو کې د ټولو نه مخکې بنو قینقاع هغه معاهده خلاف ورزي کړې وه چې کومه د هغې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ترمنځ شوې وه او د بدر نه پس هغوی ډېره سرکشي شروع کړه او ښه په جاره هغوی د بغض او د حسد اظهار شروع کړو او چې کوم لوزونه هغوی کړي وو او کومې معاهدې هغوی کړي دي هغه ختمې کړي ماتې کړي. نو باوجود د دغه قسمه خبرو مسلمانانو د خپل د آقا د هدایت د لاندې هر قسمه د صبر نه کار واخیستو او د خپله طرف په هیڅ قسمه پیشدستي کېدو ته پرې نه ښوده، بلکې په حدیث کې راځي چې دغه معاهدې نه پس چې کومه یهودیانو سره شوې وه رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خاص طور د یهودیانو د دلدارۍ به خیال ساتلو. یو ځل د مسلمانانو د یهودي ترمنځ اختلاف وشو نو یهودي د حضرت موسی فضیلت په ټولو انبیاو بیان کو. نو صحابي په دې باندې غوسه شو او هغوی هغه یهودي سره سختي وکړه او رسول کریم صلی الله علیه وسلم افضل الرسل بیان کړ. چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دغه خبره دغه واقعه تلاو شو هغوی خفه شو او هغه صحابي ملامت وکړ، هغوی ته تنبیه وکړه چې ستاسو کار دی چې ته د خدای د رسولانو په یو بل باندې فضیلت بیانوي. بیا هغوی د موسی علیه السلام یو جزوي فضیلت بیان کو د یهودي دلداري فرمایلی وه. په باوجود د دغه دلدارانه سلوک او د نرمۍ د سلوک او د شفقت د سلوک یهودیان په خپلو شرارتونو کې هغوی ترقي کوله او آخر د یهود له طرفه د جنګ ځواب هم پیدا شو او د هغوی په زړه کې چې کومه دښمني وه هغه په دغه زړونو کې پاتې نه شو، دلته نه بهر راووته. او دا داسې شوي چې یو ځل یوه مسلمانه ښځه وه چې بازار کې د یهودي په دوکان باندې څه سودا اخیستلو تللې وه. نو ځینې شرپسنده یهودیان چې هغه په دوکان ناست وه هغوی ډېر په لوفرتوب او ډېر په مباشره طریقه یې هغه تنګه کړه او په خپل هغه دوکاندار د شرارت کړی چې د ښځې د تایبند چې کوم ګوټ وي ښکتنی هغه یې د هغې په خبرۍ کې چېرته وټومبله، چېرته کانټۍ سره د هغې هغه ملا نه چې کومه کپړه تاوي هغه یې د هغې یو ګوټه یې چېرته وټومبلو، څه شي هلته پروت و، څه کانټه به وه یا بل څه شي یا هوک به ولته، نو هلته یې هغه وتړلو وټومبلو. نو نتیجه دا شو چې کله هغه ښځه د دې د لوفرتوب والا طریقې وکړې هلته نه پاڅېده نو د هغې هغه کپړه هلته نه لرې شو، هغه ښکاره شو ټوله ته. د هغې په دې باندې هغه یهودي دوکاندار او د هغې هغه ملګرو ښه په زوره خندل شروع کړه او مسلمانه ښځې د شرم د لاسه یو چغه کړه او مدد یې غوښتو. نو په اتفاق هغه ځای کې یو مسلمان جوخت موجود و، هغه زر په موقع ورسېدو او د هغې یو بل سره جنګ شروع شو، هغه یهودي دوکاندار ووژلی شو او په دې څلور طرف نه هغه مسلمان باندې تورې راوورېدې، حمله پرې وکړه هغوی او هغه چې کوم غیرتمند مسلمان هغه شهید شو. مسلمانان چې کله د دغه واقعې نه خبر شو نو بیا د هغوی قومي غیرت هم راوپارېده او د هغوی په سترګو کې د هغوی سترګې هم سرې شوې او بل طرف ته یهودیان هم د دغه هغوی ته هم څه بهانه په کار وه د جنګ، نو هغوی هم خلک راغونډ کړه او د یو بل لوی صورت پیدا شو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله خبر شو نو هغوی د بنو قینقاع مشران رئیسان راغونډ کړه، هغوی ته یې وویل چې دا طریقه ښه نه ده، تاسو د دغه شرپسندو نه منع شئ او خدای پاک نه وویرېږئ. نو هغوی په ځای د دې چې د افسوس اظهار یې کړی وي یا د شرمندګۍ اظهار یې کړی وي او معافي یې غوښتې وي، هغوی ډېر په تکبر دا جواب ورکړو او بیا یې دا دمکي ورکړه چې د بدر په فتح باندې غرور مه کوه، چې کله به د موږ سره مقابلې پېښه شي نو بیا به معلومه شي چې جنګیالي څنګه وي. خو بهرحال هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابهو یو ډله د ځان سره کړه او د بنو قینقاع د قلعو طرف ته روان شو
دا آخري موقع وه چې هغوی د په خپلو د بنو قنقا خلک د په خپلو کارونو پیمانه شوي وي او هغوی کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه د ځان سره کړه او روان شول یهودیانو ته پکار وه چې هغوی چې څه کړي وو کومه زیاتي چې کړې په هغې پریشانه شوي وي او د صلح طرف ته قدم وړاندې کړی وی خو هغوی د مخې نه په جنګ آماده شو. بهرحال د جنګ اعلان وشو او د اسلام او د یهودیت طاقتونه د یو بل مقابلې ته راووته. د هغه زمانې د دستور مطابق د جنګ یوه طریقه به دا وه چې خپلو قلعو کې به دوی محفوظ کېناسته او چې کومه مخالفه ډله به وه هغه به د قلعو محاصره وکړه چې چا به حمله کړې وه او بیا په موقع به د یو بل خلاف به بیا حملې کولې هغوی یعنی بیا تر هغې پورې چې هغه محاصره چې چا کړې وه کم فوج نو هغه به مایوسه شوه محاصره به ختمه کړه او لا وړه او یا به چې کم دننه کم محصور وو او دا به د هغه خلکو پته ګڼلی کېده چې کم به دننه محصورین وو او یا به دا چې کم محصورین به وو دننه به وو د قلعې هغوی به مقابلې ته بیا ټینګ نه شو بیا به په خپله د قلعې دروازه کلاوه کړه او ځان به د فاتحینو ته وسپارلو. په دغه موقع هم د بنو قنقا عمده طریقه خپله هغوی په قلعو کې بند کېناسته او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی محاصره وکړه. د قلعې نه ګیر چاپېر هغوی ولاړو صحابه او تر 15 ورځو پورې دا محاصره جاري وه. آخر چې د بنو قنقا ټول زور ټول غرور مات شو نو هغوی په دغه شرط خپلو قلعو دروازې پرانیستې چې د هغوی اموال به د مسلمانانو شي خو د هغوی ژوند او د هغوی په اهل و عیال باندې به د مسلمانانو هېڅ حق نه وي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا شرط منظور حالانکه د موسوي شریعت لرویه دا خلک ټول واجب القتل وو. یعنې په داسې صورت کې د موسی علیه السلام شریعت دا وایي تورات دا وایي چې داسې خلک دې وژلی شي او د معاهدې لرویه په دغو خلکو باندې د موسی علیه السلام د شریعت فیصله جاري کېدل پکار وه خو دا د دغه کام لومبی جرم و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې د چا طبیعت ډېر زیات د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د چې کوم رحیم او کریم طبیعت و هغه به د انتهایی سزا له طرف چې یو آخري علاج وي په ابتدایي قدم نشو مایل کېدی یعنې ابتدا وه خو بل طرف ته داسې بد لوزه او چې کومه دشمن قبیله وه د دې په مدینې کې پاتې کېدل هم داسې به وله چې انسان په خپل لستونو کې مار پالي خصوصا چې د اوس د خزرج په شان منافق گروه یا منافقه ډله مخکې نه مدینې کې موجوده وه او د بیروني طرف نه ټول عرب هم د مخالفت له لاسه مسلمانان ختم کړي وو. په داسې حالاتو کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم فیصله هم دا کېدی شوه چې بنو قنقا د مدینې نه لاړ شي. دا سزا د دې د جرم په مقابله کې او د نه علاوه د زمانې چې کوم حالاتو د هغې د لحاظ نه دا یو ډېره نرمه سزا وه او په دې کې په خپله د خود حفاظتۍ یو اړخ و چې نظر وړاندې و. مقصد دا و چې د مدینې د خلکو د مدینې د مسلمانانو د حفاظت وشي یعنې د عرب چې کوم خانه بدوش د اقوامو لپاره حضرت مرزا بشیر احمد سکي چې د هغې لپاره د کډې وړل داسې لویه خبره نه وه. دوی به ګرځېده د یو ځای نه بل ځای ته هجرت به کولو او په خاص طور چې کله به د یوې قبیلې جایدادونه د ځمکو او د باغونو په صورت کې نه وو لکه څنګه چې د بنو قنقا نه وو هغوی جایدادونه نه وو نو بیا د ټولې قبیلې ته به ډېر په امن امان د چې یو ځای پرېږدي نو بل ځای کې د آبادېدو موقع میلاوه شي. نو بنو قنقا ډېر په اطمینان هغوی مدینه پرېښوده او د شام طرف ته لاړه. د دې د روانګۍ متعلق ضروري اهتمام او نگراني وغیره چې کوم کار دی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابي عباده بن صامت ته سپارلی و چې چا ذکر روان دی او عباده بن صامت یو څو لږ مزل پورې هغوی بنو قنقا سره تللي وو او بیا هغوی چې په حفاظت مخکې روان کړو واپس راغله. مال غنیمت چې کوم مسلمانانو ته په لاس راغلی هغه صرف جنګي آلات وو
کومه د هغوی پیشه وه د هغې باندې مشتمل آلاتو او دې نه علاوه هېڅ داسې څیز نه و چې مسلمانانو په غنیمت کې اخیستی دی. د دې باره کې سیرت الحلبیه کې څه تفصیل دی هغې کې لیکلي دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حکم ورکړو چې دغه یهودیان دي د مدینې لپاره همیشه لاړ شي وطن دې پرېږدي. د دې د جلا وطن کولو ذمهواري هغوی خپل یو صحابي حضرت عباده بن صامت ته سپارلی وه او یهودیانو له د 3 ورځو وخت ورکړی شوی و د مدینې د راوتو لپاره. نو هغوی د 3 ورځو پس مدینه پرېښوده او لاړه. دې نه مخکې یهودیانو حضرت عباده بن صامت ته خواست کړی و چې هغوی له چې کوم د 3 ورځو وخت ورکړی شوی دا د څه زیات کړی شي. خو حضرت عباده و چې یو منټ هم چې کوم وخت تاسو له درکړی شوی دی هغه نشي زیات کړی. بیا حضرت عباده په خپله نګرانۍ کې دې جلا وطن که او دا خلک د شام د ملک یو ځای کې یو کلي کې په میدانونو کې لاړ آباد شو. حضرت عباده بن صامت نه نور ډېر روایتونه هم مروي دي د حدیثونه دي مروي حدیثونه دي. یو روایت دی دا هم ملاویږي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم مصروفیات ډېر زیات وو نو ځکه مدینه کې به چې څوک د هغوی خدمت کې حاضر شو نو د قرآن ښودلو لپاره به هغوی هغه مونږ ته به چاته حواله کړو چې دا بوځئ قرآن ورته وښایي دیني تعلیم ورته وښایي. نو یو ځل رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو تن ما ورلو هغه ما سره په کور کې اوسېدو او ما به هغه خپل کور د خلکو په روټۍ کې به هم شریکولو هغه ته به مې قرآن ښودلو او کله چې هغه خپل کور والو له واپس تلو نو هغه دا خیال وکړ چې هغه باندې زما حق جوړېږي نو دومره چې هغه پاتې شوی دی ما سره دومره خدمت چې دغه شوی دی او قرآن ورته ښودلی شوی دی نو زما حق دی په هغه باندې څه. نو هغه د دې په وجه ما له یو د هدیې طور یو کمان ماله راکړو د تیر کمان چې کوم کمان یې هغه ورله په تحفې کې ورکړو. وایي هغه داسې د اعلی قسمه کمان و چې هغې نه زیات د ښه لرګي او نرمۍ کې د هغې نه بهترین کمان مې ما مخکې چېرته نه و لیدلی. وایي زه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم او هغوی د دې باره کې تپوس او د دې باره کې مې د هغې نه تپوس وکړو چې یا رسول الله دې باره کې ستاسو سره هغه داسې دا تحفه ماله راکړې ده د کمان ولاړو. نو هغوی وفرمایل چې دا ستا د ولو تر منځ یوه انګاره ده چې تا زوړنده کړې ده یعنې دا تحفه چې کوم ته اخلی لګې دا دې لپاره هغه ورکړه تاله چې تا هغه ته قرآن ښودلی دی او داسې تا یو اور واخیستو هغه نه چې په خپلو ولو تر منځ دې زوړند کړی دی. یو روایت هم دی چې حضرت عباده بن ثابت بیان کړي چې ما په اهل صفه کې یو څو خلکو ته قرآن ښودلی و او لیکل مې ورته ښودلی و. نو هغې کې یو تن ما له په هدیې کې یو کمان راولېږل او ما زړه کې خیال وکړو چې دا خو څه مال نه دی څه نقد څیز نه دی څه سره یا سپین زر نه دي نه څه پیسې دي او زه به د دې په ذریعه د خدای پاک په لار کې تیراندازي کوم او یو کمان صرف یو کمان دی ده او زما به څه نه پکارېږي او که د جهاد موقع راته میلاوه شو نو د تیراندازۍ کې به دا پکاره شي د خدای پاک په لاره کې به دا استعمالیږي. وایي بهرحال ما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه دې باره کې تپوس وکړو نو هغوی دا وفرمیل چې ته د اور توق په سړول خوښی دا قبول که یعنې که ته دا غواړې چې د اور یو توق د ستا په غاړه شي نو ټیک ده بیا دا واخله. شارحینو د دغه روایت دا دواړه چې کوم راغلي دي د یو شان مختلفو ځینو کې ډېر دا استدلال هغوی کړی دی چې د قرآن د ښودلو اجرت په طور باندې دا کمان و نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا نه دي خوښ کوي. چې کوم خلک په انفرادي طور د قرآن ښودلو نه د ګټې ذریعه جوړوي نو هغوی لپاره هم په دې کې یوه رهنمایي ده.
حضرت راشد بن حویش نمبروي ده چې یو ځل رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت عباده بن صامت تپوس لپاره هغې کره راغله. کله چې هغه راغله نو هغوی بیمار وو. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې تاسو خبر یې چې زما د امت شهیدان څوک دي؟ نو خلکو یو بل ته کتل شروع کړ. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه د تپوس لپاره تشریف راوړی وو. هلته هغوی خلکو نه تپوس وکړو چې تاسو خبر یې چې زما د امت شهیدان کم خلک دي؟ نو خلکو یو بل ته کتل شروع کړو. نو حضرت عباده هغوی ته وویل چې ما لږه سهاره راکړئ او کښېنوئ. نو خلکو چې هغوی کښېنول نو حضرت عباده عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تاسو سوال کړی دی چې شهیدان څوک دي؟ څوک په بادرۍ او په ثابت قدمۍ مقابله کوي او د ثواب نیت لري هغه شهید دی. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل که صرف همدومره وینم داسې خو زما د امت شهیدان ډېر لږ پاتې شي. بیا هغوی وفرمایل چې د خدای پاک د الله عز وجل په لاره کې مړ کېدل شهادت دی. د طاعون په وجه مړ کېدل هم شهادت دی چې کومه یوه وبا خوره ده دې کې هم یو مؤمن مړ شي او هغه ښه مؤمن وي نو په داسې صورت کې بیا د هغه مرګ شهادت دی. بیا په اوبو کې ډوبېدل او مړ کېدل دا هم شهادت دی. د خېټې د بیمارۍ په وجه مړ کېدل هم شهادت دی. او د نفاس په حال کې چې کومه ښځه مړه شي نو د هغې ماشوم به په خپل لاس هغه راکاږي او جنت ته به یې بوځي. یعنې داسې ښځه چې د ماشوم د پیدایش په وخت د بیدو په وجه مړه شي یا چې کوم هغه د 40 ورځو موده ده د 40 د نفاس په حال کې وي نو که د کمزورۍ د لاسه هغه موده کې مړه شي د ماشوم د پیدایش په وجه هغه چې کومه کمزوري وي نو د هغې ماشوم به هغه جنت ته راکاږي او بوځي به. یعنې د هغې ماشوم به هغه جنت ته د بوتلو سبب جوړېږي. په صحیح بخاري کې چې کوم روایت دی حضور فرمایي چې هغې په شان یو بل روایت په صحیح بخاري کې ملاویږي. حضرت ابو هریره نه مروي ده چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې شهیدان 15 دي. د طاعون نه چې څوک مړ شي، د خېټې د بیمارۍ نه چې څوک مړ شي، ډوب شي څوک چې مړ شي، او د خدای پاک په لاره کې چې څوک شهید شي. دلته حضرت مسیح موعود علیه السلام نه د طاعون په نشان په صورت کې ویل شوي وو. نو د دې لپاره یو نشاني چې کوم د حضرت مسیح موعود علیه السلام منونکي دي صحیح ایمان چې چا راوړی دی هغې باندې به د دې حمله نه کېږي. نو هلته بیا بیخي او بل صورت جوړېږي. په عمومي طور کې یوه وبا خوره ده او یو مؤمن دی او کامل مؤمن دی او هغه د هغې نه شي نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې هغه شهید دی. اسماعیل بن عبید انصاري بیانوي چې حضرت عباده حضرت ابو هریره ته فرمایل چې یا ابو هریره تاسو هغه وخت موږ سره نه وئ چې کله موږ د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم کړی وو. هغوی موږ نه په چستۍ کې او په ناراستۍ کې په هر حال کې د خبرې اورېدو د منلو او په تنګۍ کې او په کوشادګۍ کې د خرج کولو او د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر باندې د خدای پاک باره کې په صحیح خبره کولو او په دغه معامله کې د یو ملامت کوونکي د ملامت پروا نه کولو او د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د مدینې ته په راتګ د هغې مرسته او د خپل جان او خپل د ښځو د ماشومانو له خاطر د هغوی د حفاظت کولو په شرط باندې بیعت کړی وو. دا ټولې خبرې هسې وي چې هغې باندې موږ د هغوی بیعت کړی وو او د دې په بدل کې موږ لپاره د جنت وعده شوې ده. نو دا د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم بیعت چې موږ دا بیعت کړی دی څوک چې دا ماتوي نو هغه خپل نقصان کوي. یعنې څوک چې دا شرطونه چې کوم موږ د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم بیعت کړی دی هغه پوره کوي نو خدای پاک به دغه بیعت په وجه د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم سره چې کوم لوز شو هغه به پوره کوي.
حضرت معاویه یو ځل حضرت عثمان غني ته خط لیکلو د حضرت عباده چې د حضرت عباده بن صامت په وجه د شام خلک زما خلاف را پاسلېږي دي، نو یا خو تاسو عباده واپس راغواړئ یا زه د دې او د شام ترمنځ نه بلری شم، یعنې دلته نه به لاړ شم. حضرت عثمان ورته ولیکل چې تاسو حضرت عباده واپس راولېږئ مدینې ته او د هغوی کور ته روان کړئ. نو حضرت معاویه هغوی روان هغوی مدینې ته ورسېده. حضرت عثمان له هغوی کور ته لاړه او حضرت عباده هلته ولیده چې یو تن نه علاوه چې هغه بلې څوک هم نه و، یعنې داسې څوک نه و چې صحابهو کې وو. نو هغوی حضرت عثمان ولیده چې د کور په ګوټ کې ناست دي، بیا هغوی د هغې طرف ته متوجه شو، ورته وفرمیل حضرت عثمان فرمیل چې یا عباده بن صامت ستا او زموږ څه معامله ده. نو حضرت عباده خلکو مخې ته ودرېده او دی وویل چې ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم اورېدلي وو چې هغوی دا فرمایل چې څوک چې زما نه پسه به ستاسو حکمرانان داسې خلک وي چې تاسو ته به داسې خبرو پېژندنه کوي چې تاسو یې نه خوښوئ او داسې خبرې به تاسو لپاره خوښې کړي چې کوم تاسو ښه ګڼئ. نو چا چې د خدای پاک نافرماني وکړه چا چې د خدای پاک نافرماني وکړه نو د هغې اطاعت شته. نو تاسو د خپل رب د حدونو نه تېرو نه ځئ. ځینې مسلې د دې چې اختلاف پکې کېدی شي او امیر معاویه او د عباده بن صامت ترمنځ هم داسې مسلو باندې اختلاف راغلی و او حضور فرمایي چې د خطبه کې هم دا ذکر شوی و. د حضرت عمر په زمانه کې هم دا یو ځل واقع شوی و او چې حضرت عباده بن صامت اولینو صحابهو کې و او هغوی دا مسلې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه نیغ په نیغه په خپله اورېدلې وې، نو ځکه یې ډېر به تحدی سره په هغې باندې عمل کولو په نورو باندې بیان کولو او دا به وی چې دا صحیح دي. د حضرت عمر په زمانه کې هم داسې شوي وو چې کله حضرت معاویه سره اختلاف شو نو حضرت عمر حضرت امیر معاویه ته دا ویلي وو چې دې سره ستا هېڅ سوال جواب نشته، ته چې څه کوم مسایل دي بیانې هغه دې پرېږده چې کوي. او چې کله دوی مدینې ته راغله نو دوی واپس رالېږلي وو. خو چې کله د حضرت عثمان په زمانه کې یو ځل بیا دا خبر وشو نو حضرت عثمان دوی واپس راوغوښته د حالاتو په وجه. خو بهرحال د حضرت عباده یو مقام و او هغوی د ځینو خبرو تشریح کولی شو چې کوم هغوی پوه شوي ورباندې چې کوم هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه نیغ په نیغه اورېدلي وو په خپله او په دغه وجه هغوی به اختلاف کولو او دا وبیل په ځای په ځینې معاملاتو کې به هغوی خبره وکړه. د لندن معامله ده، د بارټر معامله ده، د تجارت دې کې هم ډېر وسیع مضمون دی، دا وخت دلته نشي بیانېدی. نو په دې کې هم د هغوی اختلاف شو د امیر معاویې سره. نو بهرحال هغې سره دلیلونه وو او د هغوی د هغې مطابق خپله تشریح کول امیر معاویې خپله تشریح کوله. خو دا د هر چا کار نه دی چې داسې اختلاف دې کوي او تر څو چې واضح نص موجود نه وي د قرآن او د حدیث. او په دې زمانه کې بیا چې حضرت مسیح موعود علیه السلام چې څه بیان کړي دي نو بنیادي څه چې کوم ضروري هغه دا دی یاد ساتلو خبره دا ده چې د خدای پاک حدونه دي چې هغې نه مخکې نه دي تلل پکار، د هغې دننه پاتې کېدل پکار دي. نو دا هر احمدي ته دا خبره وړاندې ساتل پکار ده او بیا د اطاعت په دایرې کې دننه پاتې کېدل پکار دي. عطا بیانوي چې زه ولید سره میلاو شوم چې د حضرت عباده بن صامت رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي زوی وو. ما وویل دا تپوس وکړو چې ستاسو والد یعنې د حضرت عباده د وفات په وخت وصیت و. نو هغوی بیان کړ چې حضرت عباده زه راوغوښتم او ما ته وویل چې زما زویه خدای پاک نه ووېرېږه او په دې پوه شه چې ته بیخي د خدای تقوا نشي خپلولی تر څو چې ته په خدای پاک ایمان راونړې او ایمان کامل کېدل پکار دی او هر قسمه د خیر او د شر په تقدیر باندې ایمان راونړې او که د دې نه علاوه په بل اعتقاد
مړ شي نو ته په اور کې داخل شي. حضرت انس بن مالک نه مروي ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان سره راتله چې د حضرت عباده بن صامت اهلیه وه. هغوی به رسول کریم صلی الله علیه وسلم له روټه ورکوله او یو ځل رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ام حرام کره راغله، هغوی له روټه ورکه او بیا هغوی سر باندې ورله لاس مګل شروع کړ او رسول کریم صلی الله علیه وسلم اوده شو او د نه پس په دغه حال کې هغوی اوده و چې بیا راپاڅېد او مسکي و. نو حضرت ام حرام وایي چې ما ته یې تپوس وکړو چې یا رسول الله تاسو به کومه خبره خاندئ؟ نو هغوی ورته وفرمایل چې زما امت نه خلک زما مخې ته راوستي شو چې د خدای پاک په لاره کې جنګ لپاره وتي وو او هغوی په سمندر کې سواره دي لکه په تختونو ناست دي، باچایان دي په تختونو چې ناست دي. نو بیان کوونکي شک کوي چې لفظ کم یو باچایانو په شان چې په تختونو ناست دي. خو بهرحال وایي چې ما ورته وویل چې یا رسول الله تاسو خدای ته دعا وکړئ چې ما هم د په دې کې شامل کړي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ام حرام لپاره دعا وکړه او بیا هغوی خپل سر کېښود او اوده شو او بیا هغوی راپاڅېده او مسکي وو. نو ما ورته بیا عرض وکړو چې یا رسول الله په څه کومه خبره خاندئ؟ نو هغوی وایي چې زما امت کې څو خلک زما مخې ته کړی شو چې د خدای پاک په لاره کې جنګ له وتي وو او ما خبره چې کومه مخکې شوې وه هغه بیانه کړه. نو ما ورته وویل چې یا رسول الله تاسو خدای ته دعا وکړئ چې ما هم په دې کې شامل کړي. نو هغوی ورته وفرمایل چې ته مخکې په دغه خلکو کې شامله شوې. نو حضرت ام حرام معاویه بن ابي سفیان په زمانه کې په سمندري سفر کې شامله شوې وه او چې کله د سمندر نه هغې بهر راغله نو د خپله چې کومه سورلی وه د هغې نه راپرېوت او وفات شو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم به د ام حرام کره تله ځکه چې هغه د هغې سره یوه محرمه رشته وه. دا نه وه چې د حضرت عباده اهلیه وه نو ځکه به ورکره تله. دې باره کې لیکلي چې ام حرام د ملحان ابن خالد لور وه، قبیله بني نجار تعلق لرلو، د حضرت انس ترور وه او د دوی والده چې کومه وه د ام سلیم دا د هغوی خور وه. یعنې دا دواړه ام حرام او ام سلیم د پیو د رشتې په وجه یا د ذاتي قرابت په وجه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تروریانې وې. امام نووي لیکلي چې ټولو علماو اتفاق دی چې ام حرام د رسول کریم صلی الله علیه وسلم محرمه وه. نو ځکه به هغوی په بیت کلوفه غرمې به ځینې وخت هغې کره آرام له تله. خو د محرمیت چې کوم کیفیت دی هغې کې اختلاف دی. دا خو ټول مني چې محرمه وه، خو د کم قسمه خپلولي وه، د کم قسمه خپلولۍ په وجه محرمه وه، دې کې ځینو اختلاف کړی دی. بهرحال چا د یو تعلق په وجه ورته محرم ولیدي او چا د بل. حضرت ام حرام چې کله مسلمانه شوه نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په لاس هغوی بیعت کړی و او د حضرت عثمان ذوالنورین په زمانه کې هغوی د خپل خاوند عباده بن صامت سره په انصارو کې یو جلیل القدر صحابي دي. د عباده بن صامت متعلق لیکلي چې دوی ام حرام اسلام قبول کو او بیا دوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په لاسونو هغوی بیعت کړی و او بیا د حضرت عثمان ذوالنورین په زمانه کې دوی د خپل خاوند سره چې انصارو کې وو، ډېر جلیل القدر صحابي وو، د خدای پاک په لاره کې د جنګ لپاره وته او د روم په ځمکه چې دوی ورسېده نو هلته بیا دوی شهید شو. حضرت ام حرام بنت ملحان بیا شهیده شوه او دا هم هغه رویا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم لیدلې وه د مطابق د دوی شهادت شوی و. د بخاري شرح عمدة القاري او د بخاري یوه بله شرح د اشاعة الساریه کې لیکلي چې حضرت ام حرام په
وی شاتی هجری کال کې وفات شوی و او د ځینو دا خیال چې دې وفات د امیر معاویه په دور کې شوی و. وړومبی قول زیات مشهور دی او چې کوم سیرت نګاران دي هغوی هم دا بیان کړی دی چې د حضرت عثمان پر خلافت کې یو بحري جنګ شوی و چې په دې کې حضرت حرام وفات شوی و. د معاویه د زمانې نه مطلب د حضرت معاویه د حکومت زمانه نه ده بلکې دې نه مطلب هغه وخت دی چې کله حضرت معاویه د روم خلاف یو بحري جنګ کړی و او په دغه جنګ کې حضرت حرام هم د خپل خاوند د حضرت عباده بن صامت سره شریک و او په دغه بحري جنګ چې واپسې کېده نو هلته حضرت حرام وفات شوي وو او دا حضرت عثمان د خلافت د دور ده. د جنادت بن ابو امیه نه مروي ده چې موږ حضرت عباده له لاړو هغوی بیمار وو او موږ ورته وویل چې خدای پاک تاسو ته صحت درکړي تاسو یو حدیث موږ ته بیان کړئ چې کوم تاسو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اورېدلی وي چې خدای پاک تاسو ته نفع ورسوي. نو هغوی وویل چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ راوښتي وو او موږ د هغې بیعت وکړو او هغوی چې په کومو خبرو زموږ بیعت اخیسته هغه دا و چې موږ بیعت کوو په دې خبره چې موږ به په خوشحالۍ کې په غمۍ کې او په تنګدستۍ کې او په خوشحالۍ کې او ځان له چې موږ له ترجیح ورکړی شي دغه حال کې هم ستاسو خبره اورو اطاعت به کوو او د حکومت حاکمانو سره به جنګ نه کوو په اعلانیه کفر چې په کوم معنی خدای پاک له طرفه دلیل وي یعنې سوای له دې نه چې په اعلانیه کفر مجبوره کړی شي. واضح دي دا خبره نو بیا هلته بیا بله خبره ده او که اختیارات وي نو اله. سنادي دا روایت کوي چې زه حضرت عباده بن صامت لاړم هغوی د وفات وخت جوخت و زه به ژړا شوم هغوی ماته وویل چې ودرېږه ولې ژاړئ قسم مې دی په خدای که ما نه ګواهي وغوښتی شي نو زه ستا په حق کې ګواهي ورکوم او که ما نه د شفاعت حق راکړی شي نو زه به ستا شفاعت کوم او که ما ته طاقت وي نو زه به تا ته فایده رسوم. نو بیا هغوی وویل چې قسم مې دی په خدای هر حدیث چې ما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی و چې پکې ستاسو خیر وه هغه ما تاسو ته بیان کړی دی سوای د یو حدیث نه چې زه به تاسو ته نن وایم چې زه د مرګ په پنجه کې یم. ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي هغوی فرمایل چې چا چې ګواهي ورکړه چې د خدای پاک نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی خدای پاک په هغه باندې اور حرام کو یعنې هغه مسلمان دی. خدای پاک دغه صحابهو درجات اوچت کړي چې موږ د ځینې داسې خبرې را رسولې دي زموږ لپاره د علم نه علاوه د روحاني علم نه علاوه د عملي ژوند تېرولو لپاره هم ضروري وي. حضور فرمایي چې زه د یو څو مرحومونو ذکر کول غواړم او د هغوی جنازه به م کومه. په وړومبی سعید سوقیا صاحب دي د سیریا د شام دوی په 18 اپریل وفات شوي وو او بهرحال د دوی اطلاع ناوخته راغلی وه ځکه ناوخته د هغې جنازه کېږي لګیا ده. انا لله و انا الیه راجعون. دوی د شام د جومات یو ډېر مخلصه او پخواني ممبرانو کې شامل وو. د 15 کالو په عمر کې دوی قرآن ختم کړی وو. د وړوکوالي راسې د تجوید د قواعدو د قرأت ماهر وو. اکثر احمدیانو ته به دوی تجوید ښودلو د قرآن او محترم منیر الحسني صاحب په دې باندې به ډېر اعتماد کولو. دوی د قانون تعلیم ترلاسه کړی وو خو د وکالت پیشه د دوی خوښه نه شوه نو بیا دوی استازي خپله کړه او بیا پوره ملک کې دوی په ډېر نمایان استادانو کې دوی شمېرلی کېده. د ملک په مختلفو علاقو کې دوی د استاد په طور کار کړی دی او د هیډ ماسټر عهدې باندې دوی ته ترقي ترلاسه شوې وه. دوی ته د تبلیغ ډېر زیات شوق و هر چا ته به تبلیغ کولو. یو څو کاله مخکې د عربي ډیسک چې کله د حضرت مسیح موعود علیه السلام عربي کتابونه یو ځل بیا نشر کړه ترجمه یې وکړه او خپرولی نو هغوی د ټولو مطالعه وکړو چې کومه ترجمه شوي وو او دا به یې ویلې چې دومره مودې پورې احمدي پاتې کېدو نه پس اوس ماته معلومه شوه حضرت مسیح موعود علیه السلام په اصل کې څه فرمایلی دي. په وړومبي ځل ماته د جومات حقیقت معلومیږي لګیا دی
اوس زه د حقیقي اسلام محمدیت باره کې د نوي سر نه معلومات ترلاسه کوم لګیا یم. د هغوی د اخلاقو، د حسن معاشرت، د سخاوت، د خدای او د عزت نفس او بغیر سره بدل د تمې د نورو مدد داسې خصلتونه دي چې هر تن چې هغوی پیژني بیانوي او هر تن دې نه ډېر متاثره و. څوک هم چې چا هم چې دوی پیژنده او د دغو وسایلو په وجه دې سره مینه هم کوله. دوی به په خپل کار کې مصروفه وو، خوشمزاجه وو او یو مهربانه پلار وو، مخلص خاوند وو. د دې د ملګرو حلقه ډېره لویه وه. د لمونځونو د عبادتونو پابند وو. کله به هم چې ورته پیسې میلاوې شول چنده ورکوله. ځینې وخت به ټولې پیسې چندې کې ورکړې. په غم ځپلو کې 3 زامن او 3 لوڼه دي. د دوی مشرې زوی محمد صاحب او کشرې زوی جلال الدین صاحب احمدیان دي. خدای پاک د دوی سره د رحم او د مغفرت سلوک وفرمایي. د دې درجې دې اوچتې کړي. د دې د اولاد په حق کې چې کومې د دوی دعاګانې دي هغه دې هم قبولې کړي او باقي اولاد ته دې د حق د پېژندو توفیق خدای پاک ورکړي. دویمه جنازه د مکرم الطیب العبیدي صاحب د 26 جون 70 کالو په عمر کې وفات شوی و. انا لله و انا الیه راجعون. دوی په خپله علاقه کې یوازې احمدي وو. ډېر مخلصه او جومات او د وخت تمام سره ډېر زیات مینه کوونکي، خلافت سره مینه کوونکي او ټول عمر دوی تقریبا جوماتونو کې تېر کړ. د قرآن عاشق و، ډېر زیات ذکر کوونکي انسان و. د جومات پېژندنه چې کله دوی ته وشوه نو بغیر څه د نور وخت تېرولو دوی مرکز ته ورسېدو او فوراً بیعت وکړو. د مسیح موعود علیه السلام د کلام عاشق و. د جمعې لپاره به دوی تقریبا 15 غنټې د ریل ګاډي سفر کول او مرکز ته به رسېده. ډېر بادر انسان و. چا سره هم چې میلاوېده د احمدیت تعارف به ورته کولو. د خپل خاندان او د معاشرې له طرفه دوی باندې ډېر دباو و، خو بیا هم دوی په خپل ایمان ټینګ پاتې وو. د بیعت د بیا ورځې نه دوی ښه په کلاو زړه چندې ورکول شروع کړی و. چې کله د دوی ته د نظام وصیت معلومه شوه نو دوی فوراً وصیت هم وکړو. زلمو ته به دوی د انفاق فی سبیل الله ډېر تلقین کړو. دا به ویلې چې د انفاق فی سبیل الله په له برکته زما په مال کې ډېر برکت پیدا شوی دی. دوی ته د حج توفیق هم ترلاسه شوی و. د جومات د خلافت عاشق و. خدای پاک د دوی سره د رحم او د مغفرت سلوک وفرمایي. د دوی دعاګانې او چې کوم د دوی نیکې ارزوګانې وي د دوی د اولاد په هکله او د خپلوانو په هکله هغه هم قبولې کړي. درېیمه جنازه د مکرمې محترمې او متشکر صاحبې ده چې د حضرت المسیح ثالث رحمه الله ټولو نه مشره لور وه. په 3 سپتمبر دوی وفات شوي دي د 9 کالو په عمر کې. انا لله و انا الیه راجعون. لکه څنګه چې ما وویل د حضرت المسیح ثالث لور وه او په دغه لحاظ حضرت مسلم موعود رضی الله عنه نوسی وه. خو د مور له طرفه دی د حضرت نواب مبارک کرم صاحبې او د حضرت نواب محمد علي خان صاحبې دا نوسی وه او په کال 1940 کې په قادیان کې دوی پیدا شوي وو. ابتدایي تعلیم دوی په قادیان نه ترلاسه کړی وو. بیا BA د لاهور نه کړی وو. د دوی 2 ودونه شوي وو. د دوی وروستی واده د نواب عبدالله خان صاحب زوی شاهد خان صاحب سره د دوی واده شوی و چې هغې نه د دوی اولاد دي چې پکې 2 زامن دي او 3 لوڼې دي. دوی یو زوی عامر احمد خان واقفي زندگی دي او تحریک جدید کې دا وخت کار کوي لګیا دي. د دوی 2 نصیب هم دا وخت په جامع کې سبق وی لګیا دي. دویم واده د دوی ډاکټر مرزا لایق صاحب سره شوی و. د هغې نه د دوی اولاد نشته. د دې جماعتي سلوي خدمتونه خو نشته، خو په عمومي طور په مختلفو رنګونو کې په مختلفو جماعتي ادارو کې یا په شعبو کې د لجنه دې ته د کار توفیق ملاو شوی و او هر لیکونکي دا لیکلي دي چې ډېر په تعاون او ډېرې په عاجزۍ باندې موږ سره کار کولو. د لیک لوستم ورته شوق و او هغوی د حضرت اما جان سیرت هم لیکلی دی. بیا یو بل کتاب هغوی لیکلی دی د حضرت نواب مبارکه بیگم صاحبې باره کې مبارکه کی کہانی، مبارکه کی زبانی. بیا یو دریم کتاب هم هغوی لیکلی دی چې مسوده مکمله شوې ده خو لا چاپ نه دی د حالاتو په وجه. او د حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی الله تعالی عنه چې کومه بیبي وه حضرت بو زینب صاحبه رضی الله تعالی عنها د هغې سیرت او سوانح دی. نو دا 3 کتابونه دي د لجنه لپاره یو ښه لټرچر دی.
دوی نوسه ملاحت وی چې زمان یا به همیشه دا وي چې حضرت خلیفۃ المسیح ثالث په فرمایل چې همیشه په مخ یوه مسکا ساتئ ځکه چې دا صفه وي. نو ځکه دا وی چې ما دی لیده چې په آخري بیمارۍ کې به هم ما دی لیده چې دی به مسکی شو او په تکلیف کې به د دې په مخ مسکا وه. ډېره تکلیف دی بیماري وه د دوی. آخر کې معلومه شوه چې کینسر دی، خو ډېرې په حوصلې او په صبر هغوی برداشت کړې وه. او همیشه حضرت مسیح ثالث فرمایل او هغوی هر تکلیف ډېر په صبر برداشت کړی دی. خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د هغوی ماشومانو او د دې بل نسل له هم د خلافت او د جماعت سره همیشه د وفا د تعلق د قائم ساتلو توفیق ورکړي. او حضور فرمایي چې یو بله خبره پاتې شوه، هغه دا چې نن چونکې د خدای احمدي اجتماع شروع کېږي لګیا ده، نو ځکه د جمعې او د مازدیګر لمونځونه به په جمع کوو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.